چې اس قسم غلطي د اولاد په تربیت کې ونشي. هر مدرسه کې خپل بچي داخلول دا ډېر لویه غلطي د نن سبا په دې عوامو کې ده. څه عوام داسې دي چې بالکل جاهل دي، بېدینه دي او د دین خلاف هم دي، دنیا پرست دي، ماده پرسته. دا هم ډېر تباهۍ والا عوام دي. نو څه عوام داسې دي چې هغه دینداره دي خو بس اسې الله او رسول صلی الله علیه وسلم نوم خوښ دی. د الله او د رسول په نوم کو چا تنظیم ته راوبلو، که چا ډلې ته راوبلو، که چا قبر ته راوبلو، که چا پیر ته راوبلو، که چا طاغوت ته راوبلو، که چا تا مذهب ته راوبلو، هر څه بس قبلي وي. ښه سړی هم بس علما مې وي ټول د سره ګلونه دي. دا هم ګمراه دی معنوي طور. او دریم طور دیندار هغه دي چې هغه تلل کوي. هغه وایي زه میله کې ګوړه بغیر د تول نه اخلم، زه ټماټر او پیاز بغیر د تول نه اخلم، ټماټر او پیاز هم ګورم بیا تول والا هم ګورم بیا تلې تم ګورم. وی دین به څنګه بغیر د تول او د ناف نه والم. نو اذان کړی اولاد چې مدرسه کې داخله نو ځان به کړول غواړي. دا بنیادی نکته ده. الله فرمایي قرآن کې سورۃ التحریم 6 آیات کې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، خپل بچیان او ځانونه د اور د جهنم نه بچ کې. ته چې بچی د بریلیانو مدرسې ته لیږي او د مذهبونو تقلیدونو تنظیمونو ته، نو دا خو ته خپل بچی په خپل اور ته لیږي. نو لږ سوچ کوه چې کوم ځای ته خپل بچی ولیږم. سورۃ النحل آیت کې الله فرمایي 43 دسې آیت دی نمبر فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یو معنی دا پرته ده پکې دننه چې حاصل معنی چې اهل علم ته خپل بچي د علم د زده کړو دپاره ولېږه، چې چا سره دلیل قرآن او حدیث چې ورته څوک ښیي بچي هغه مدرسې ته ولېږه. چې څوک ورته تنظیم ښیي دنه یې وساته، فرقه او ډله ورته ښیي ویې ساته، دین ورته مذهبونو کې باندې ویې ساته، د نقشبندیت چغې ورته ښیي ویې ساته. فاسألوا اهل الذکر، بچې د قرآن او د حدیث عالمانو سره کېنه و اهل الحدیث چې ورته وي. نو دا ډېره بنیادی خبره ده. او صحیح بخاری کې د مسله کې حدیث هم راغلی دی. د الله نبی فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. هر پلار د به تپوس کېږي چې دا بچې د کومه مدرسه کې داخل کړو. صرف اوپن یونیورسټۍ ته دی بوتلی او صرف LLB او PhD او ایکام او بیکام او سرجیکل او میډیکل دی پیوي کنه دین دی پیوي. او چې دین دی پیوي نو په پټو سترګو دی دین پسې تړلیو کنه د حق تلاش نه بعد دی بچې مدرسې ته لیږلیو. وجه د هغې دا ده چې ترمذي کې هم حدیث دی. د الله نبي فرمایي ان اخوف ما اخاف على امتي الائمه المضلون. د ګمراه مدرسو والا او د ګمراه محتممانو نه او د ګمراه مشرانو نه زه یریږم په تاسو. نو دا ټولې مدرسې په حق نه دي، دي کې ګمراهۍ والا خلق دي. لکه د الله نبي فرمایي من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه. دا بچی چې د ګناه ته راولېږو یعنی غلطه مدرسه کې داخل کو نو د دې ګناه به تا باندې هم وي. پلار د پکار دی چې بچی د قرآن او د حدیث مدرسې ته ولیږي. لکه د بریلیانو مدرسې ته به بچی نه لیږي، دی به قبر پرستی زده کوي، دی به کرامتونه کشفونو ته کار وي، هغې له به د شرک مفهوم ورکوي او پیر پرستۍ ته او تصوف ته به خلک رابلي. نو دا لوی ګمراهي ده په بریلیت کې. دیوبندیانو ته به هم خپل بچی نه لیږي ځکه دا هم د عقیدې ګمراه دي. ګمراه وحدت الوجود عقیده لري، په دې قبر کې حیات دنیوي مني، قبرونو والا اوري ویني. دا هم د بریلیانو رونه دي. په دې دیوبندیانو کې به تبلیغیانو ته هم بچی نه لیږي. وجه د هغې دا دی چې دیو به بدعاتو ته او تصوف ته راکاږي، سیروزه ده او چله ده او کلیزه ده. د قرآن د حدیث نه علاوه د مشایخو ترتیباتو ته به راکاږي، بیا هم ګمراه کېږي. نن سبا د پنجپیریانو ته خپل بچي لیږل نه دي پکار. او دا خبره موږ د الله سبحانه وتعالی د یرې نه کوو. لکه د چا ذات مو ټارګټ نه دی، انشاءالله موږ له په الله اجر ډبل راکوي که حق ته ورسېدو. وجه د هغې دا دی چې دې خلکو کې د بخاري او د مسلم
انکار حدیث راغلی دی، وی حدیث به په قرآن تلو دا د ګمراهۍ خبر ده. وی نن به مونږ تلو، دا هم نه چې ګنې محدثین یادوي، وی حدیث به د قرآن مقابل نه منم، نن سبا خپل مزغو ته به ورپېښ کوم وی بیا به د قرآن حدیث دا کې کروي. حدیث به د ځواني دی، په عقیده کې مردود دی او په عمل کې غیر یقیني دی. کله ورته وی دا مطلق د کتاب الله نشي مقید کولی، کله ورته وی عام د کتاب الله کې تخصیص نشي راوستی. بل پنځپیریان به دلم نقشبندي کې پنځپیریان نقشبندیان دي، اولیاء دي چې ورته دی وی، صوفیا دي، صوفیا د ګمراه خلکو سلسله ده، نقشبندیت، چشتیت، سروردیت دا د بریلیت سلسلې دي. ټول بریلیان او احنافو کې دا څونه پراته دي. بل پنځپیریان هم په عقیدو کې تقلید کی د ابو منصور ماتوریدی، کله وی دی ته تقلید وی، کله وی تشریحات وی، هر څه چې کوي. بل دا شیخ پرست دی، شیخ پرست تنظیم لري، ډله لري، دا د ګمراهۍ خبرې. دین یې وساته، قرآن او حدیث اهل الحدیثو کې هم هغه مدرسو ته بوځه چې هغې ورته ډلې او د تنظیم تعلیم نه ورکوي او کنه عهده ولا ورکوي، رکنیت پارم پیدا کوي او چاندې پې کوي. د داسې اهل حدیث سره مدرسې نه به هم ساتي، یا یې جنډې ته رابلي یا یې پارلیمنټ ته رابلي. نه، قرآن حدیث والا مدرسو ته بچي بوځه او قرآن حدیث والا پیجندي شي چې هغه اهل الحدیث دي، صحیح اهل الحدیث. ان شاء الله الله به داسې عالم جوړ کړي چې ستا دنیا او آخرت به ښایسته شي. صرف دنیا ته ملېږي، دنیا پرستی گمراهی دا دنیا پاتې دا. خپل بچی عالمان کې ښکلي ښکلي حافظان ته جوړ کړي چې دا دنیا او د آخرت ګټم شي.